إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. سورة آل عمران شروع مکہ ایتونو کی اللہ رب العزت ندی خبر تذکرہ وکا چې د عبادت لایق دا صرف یکی و اللہ تعالی ذات کیدلی شي نور څوک نشي کیدلی. په دې خبرې باندې څو دلایل ذکر کو د ملائکو نه او د علماو نه او الله تعالی په خپل باندې دې خبرې کوي چې یاره د الله تعالی نه علاوه بل څوک د عبادت لایق څه دی دا نشته دی. او د نن آیات کې الله رب العزت ذکر کوي چې ان الدین عند الله الاسلام. مخکې آیات کې ذکر کو چې شهد الله انه لا اله الا هو او دې آیات کې چې ان الدین عند الله الاسلام. یو سړی به دا ځان ته راتللی او دا اشکال به راتللی چې یاره وګوره چې دغه مخکې کوم موجوده کتابونه او کې دا خبره لیکل شوې وه چې بأن عیسی ابن الله چې د عیسی علیه السلام نعوذ بالله د الله تعالی ځای دی او دا معلومیږي چې متصرف دی. مطلب چې هر څه کې همدا تصرف کوي، چا د خوښه شي باشي ورکوي، چا د خوښه شي عزت ورکوي، چا د ذلت ورکوي، څوک مالدار کړي او څوک غریب کړي. نه بلکې دې خبرې جواب کوي چې ان الدین عند الله الاسلام. دین به هغه وي چې کوم اسلامي الله رب العزت خوښ کړی او پیغمبر ته ورکړی وي دغه یې به چلېږي. او کوم کتاب دی د قرآن کریم د دې حفاظت ذمهوار الله تعالی په خپله باندې اخیستی دی. او د نور کوم آسماني کتابونه دی هغو خلاصه د قرآن کریم کې ذکر بیان دی. اوس کومه خبره قرآن کریم کې هغه به چلېږي او هغه به منلی شي. نورې خبرې مخکیني کتابونه له به داسې نشي منلی چې هغو کې خلکو نور ځان نه اضافات کړي دي نو هغه دې د وجې نه چلېږي. او کومې خبرې چې دین او شی ته برابر وي نو هغه د هغو کتابونه لا بیا معتبرې او هغه بیا منلی شي. ان الدین عند الله الاسلام. یقینا قبول دین چې دا د الله تعالی په نزد باندې اسلام دی. هر خبره به د هر چا نه منلی شي بلکې هغه خبره به منلی شي د هغه دین والا چې الله تعالی په نزد باندې اسلام دی. به دا کې کوم کتاب کې خبرې ذکر دی قرآن کریم کې همدارنګې پیغمبر احادیثو کې کومې خبرې ذکر وي نو دا به منلی کېږي. اوس دا ښیي چې وما اختلف الذین اوتوا الکتاب. مخکې آسماني کتابونه وو ارادي کې خو چا اختلاف کړی او کله یې کړی ولې یې کړی او څه د وجې نه یې کړی و. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم. اختلاف نو کړی مگر او خلکو چې هغو دا کتاب ورکړی شوی و الا من بعد ما جاءهم العلم. ورسه د هغه نه چې کله دوی سره علم راغلل خو څه د وجې نه یې کړی و چې بغیا بینهم د ضد او د قصد او د کینې د وجې نه. بس دا خبره نه سبا علماو کې موجودېږي. یاره اختلاف چا کړی و کله یې کړی و او ولې یې کړی و څه د وجې نه یې کړی و. اختلاف چا کړی و پوهې خلکو کړی و. کله یې کړی و چې کله دوی سره علم راغلل نو هغه نه پاسې دوی اختلاف وکړ. خو څه د وجې نه اختلاف یې کول ضد او قصد د وجې نه. او د دې زمانې علماو کې به څرنګې موجودېږي دې طریقې سره چې څوک صحیح او حق دین بیانوي ویره دغه سړی بالکل قیمتي خبره وي د سړی ګاډ ور دی ښه یا داسې الله تعالی کتاب بیانوي د سړی ګاډ دا صحیح نه
نه دي دی ولا خبره ما مانو او خپل هم خلکو ته دین نه بیانوي او نور به باندې کوي کوشش وکړي چې جماعتونه او مدرسې او همدارنګه تبلیغ دا ړانګې ختم کړي خلکو منځ کې اختلاف واچي خلک ګډ وډ کوي انګاو بنګاو ورته کوي چې د کوم قرآن کریم او د پیغمبر حدیثو خبره دی دا ونه بیانوي بعضې دپاره ګډ وډې خبرې کوي چې خلک ګډ وډ کړي او عوام دې کې وچې چې عوام یې سوچا پسې روان شو چا ته بېدري وکړو نه بلکې دې خبره له سوچ کړه چې د الله تعالی کتاب د پیغمبر احادیثو مطابق خبره کوي بس دا حق پرست خلک دي نه ودنه ووټ غواړي نه دنه نوټ غواړي نه دنه مشري غواړي نه درنه زیادت غواړي بس دا خلک کسه که چې الله تعالی رضا دپاره دین بیانوي بس دا دینداري خلک دي او دا دیني طبقات دي وما اختلف الذين اوتوا الكتاب اختلاف نو کړي او خلکو چاغو ته کتاب ورکړی شو مطلب کتاب نه آسماني کتابونه دي الا من بعد ما جاءهم العلم ورسد آنا چکلا دیو سره راغل العلم یعنی پوه شولو امی سړی دین کې ګډوډوالی نشي پیدا کولی دین څه ګډوډوي او خرابوي نه دا پوه سړی عالم سړی به خرابوي بغیم بینهم د ضد او د کس د وجنه ومن یکفر بآیات الله هغه چا چې کفر وکړي انکار یې وکړه د آیتونو د الله تعالی نه فإن الله سریع الحساب یقینا الله تعالی جلدی سره حساب کوونکی دی په دې کې ټول علما نه داخل بهترین او نیکان خلق شته دي بزرګان خلق شته دي چې هغه د وجه نه دغه دنیا نظام دا چلیږي هغه 24 غنټې څوک سجده کوي څوک رکوع کوي او ورته الله تعالی ته ژړا او فریاد کوي نیکان خلق شته دي علما وکي او بیا عوام کې مشته دي خو هغه خلق چې دین خرابوي ناغو پر الله رب العزت بیا جهنم کې ټکانه تیار کړی دي الله تعالی موږ ته مال کول توفیق نصیب کړي